السلام علیکم. زه وجاهت علی شاه نن یو بل ویډیو سره تاسو خدمت کې وړاندې یم. د ویډیو ټاپک خودکشي ده. د دې وجه ده زما ډیره غټه مجبوري دا ده چې اوس ریسنټلی یو 2-3 غنټې مخکې ماته یو کال لاغې او د شوی اډې نه او هغه یو رینډم کالو کس وایي چې زه شان زما یو رشته دار دی او ډېر نږدې ملګری مې هم دی. هغه نشه شروع کړه او اوس هغه د خودکشۍ طرف ته روان دی. مونږ څوک زه حیران دې ته یم که نه چې په دومره ینګ ایج کې دا ینګ هلکان چې کوم دي د تاسو څنګه دی خودکشۍ طرف ته ورشي. دا خو یو ډېره غټه فیصله ده د ژوند خو یو جنګ دی. داسې آسان شی خو نه دی. که تا ته چا ویلي چې میټرک نه بعد به اف ایس سی کې هر څه ټیک شي بیا به ګریجویشن نه بعد هر څه ټیک شي، دا دروغ دي. دا ډېر غټ دروغ دي او دا ګوره یو ډېر بدرنګه حقیقت دی چې دا ژوند ګران دی او لږ نه ډېر زیات ګران دی. او ته به ځان نه باهمته جوړې، ته به ځان نه مستقل مزاج جوړې، ځان کې به صبر بیدارې، صبر به پکې پیدا کې، استقامت سره به خپل کارونه کې. دا په دې خو نه ده چې تا نه کار نه کېږي، ستا ګیر چاپېره خلک ستا خبره نه مني یا په هغې پوهېږي نه، ستا مور او پلار ستا خبرې ته غوږ نه ږدي، ستا دغه شان ملګري دي یونیورسټۍ کې دي، کالج کې دي، سکول کې دي او هغوی تا نه نمبر یې ښې واخیستې او ته وایې چې نه یاره بس ما ټول امیدونه چې کوم دی هغه بیلل او بس زه اوس خودکشۍ طرف ته ځم. داسې طریقه خو نه ده، نه داسې حل دی. ستا چې څه مسله ده او ستا چې څه مشکلات دي په ژوند کې، د دې هر یو څیز حل موجود دی خو دا وخت سره تا ته میلاویږي. ته چا سره خبرې کوه ګیر چاپېره درنه څوک دي هغوی ته خپل مسلې ووایه. زما د دې ویډیو په توسط باندې که ستا په غوږونو باندې زما د اواز لګي، ته د زما دا ویډیو ګورې، نو مطلب دا چې ته خپل لایف باره کې سیریس یې. نو زه صرف تا ته دا وایم چې که فرض کا زما دا ویډیو تا ته راورسېده نو دې کې زه ډسکرپشن کر کوم، ما ته ځان راورسو، زه کوچنګ کوم، کونسلنګ کوم، په ادارو کې ټریننګ ورکوم. زما دا کار دی، دا زما پیشه ده. ستا دپاره زه بالکل فی سبیل الله کوم چې ته خودکشۍ طرف ته ځې. زه به هرګز دا نه غواړم. زه وایم چې ته ښایسته ژوند تېر کړي او د بهادرتوب د ژوند ډک ژوند تېر کړي، داسې چې ستا د ذات نه الله تعالی څه فایده واخلي او ستا د ذات نه الله تعالی نورو بندګانو ته څه فایده ورسوي، ستا د ذات نه نور خلک مستفیده شي. داسې مینټلیټي پکار ده. دا خو څه دي نه. وګوره ویکټر فرانکلو هټلر ونیسه، په جیل کې بند که او د هغه مخې ته به چې دی نو د هغه نور ملګري وو، د هغې نه به یې په ژوندي حالت کې سرمنې کوزولې او سرمن به یې په هغې به ژوندی و مشکو به نه او داسې به یې ژوندی ونیسه، تیل به یې پرې واچول نو اوبه سوځو، ژوندی به یې ونیسه لاس خپې به یې ترې کړ کړې. دا درته زه هغه مسایل وایم چې کوم ویکټر فرانکل په خپلو سترګو باندې لیدلي وو. ویکټر فرانکل یو سوچ وکړه، هغه یو خبره وکړه، هغه ځان سره یو خبره وکړه، هغه ویره دا بهر چې دی کومې سرمنې وباسي د یو بل نه، دا بهر چې کوم دا سوزول کوي، دا لاس خپې چې یو بل نه کټ کوي، دا خو زما په اختیار کې نه دي. زما په اختیار کې صرف د نننۍ حالت دی. ماله پکار دی چې زه خپل ځان کول کام ساتم. دا زما په خپل اختیار کې دي او دا اختیار دی هم مانه نشي اخیستی. نو ځان له دا مینټلیټي داسې جوړ کړه، ځان له دا سایکي داسې جوړه کړه چې بهر څه قسمه حالات دي دا ستا په اختیار کې نه دي. او ستا اختیار کې صرف او صرف چې کوم دی ستا خپل دننه اختیار دی. دا سایکي ځان له جوړه کړه، دا مینټلیټي ځان له جوړه کړه چې هر قسمه حالات وي زه به د دې مقابله کوم. په دغه طریقه باندې به ته په ژوند کې په مخه باندې دا دروغ دي چې حالات په مخې ته ټیک شي. هېڅکله نه ټیکېږي. ژوند یو ډېر ګران مرحله ده او دا یو سفر دی، دا د ازمایښونو نه ډک یو میدان دی. دا به ته په خپل بهادرۍ سره په خپل نرتوب سره به په مخه باندې بوځي. خودکشي یو بزدلانه آپشن دی. انسان چې کله د بد سے بدترین حالت کې ولې لوي که نه نو د څخه بیا هم الله تعالی څه ناسه آپشن ورکړی وي. د څخه د چوز کولو طاقت دی. انسان او په ځناور کې فرق هم دغه دی چې انسان چوز کوي، آیا زه د بزدلۍ دا لار اختیار کم او که نه زه د مشکلاتو مقابله وکړم. دا د څخه اختیار الله تعالی ورکړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله تعالی هېڅکله په خپل بنده باندې دغه د وس نه سیوا بوج نه اچوي چې کله تا باندې دا مشکلات رالل شکر وباسه، ځکه چې الله تعالی په فیوچر کې تا نه څه ډېر غټ کار اغوستو والا دی. خو تا تیاری، دا یو مرحلې دي، سټپ وایز به ځې، ټوپونه به نه خورې. او ځکه درته وایم چې ځان مستقل مزاجه ساته او د صبر نه کار اخله. زه هغه ډېر زیات اریان شوم او الله دې کړي چې زما دا خبر چې کوم دی یا زما د سترګو وړاندې چې په فیسبوک باندې ما یو پوسټ صحیح کړ، الله دې کړي چې دا غلط وي. په 40 ورځو کې 21 کسانو خودکشي وکړه، صرف په ثوابۍ کې. دا صرف د ثوابۍ رپورټ درته وایم. په 40 ورځو کې
زاریان پاتې شم هغې کې صرف وایي 2 کسان داسې دي چې 40 نه بره دي نه باقي ټول چې کوم دي ټینیجر دي د 25 سال نه کته دي لکه تاسو ګورئ که نه لکه دا اوس څه سوچ د خلکو ټک ټاک باندې به ویډیو جوړی آخر تک دیکھنا آخری بار بنا رہا ہوں کیونکہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں او واقعي چې خودکشي کیږي الګ بیا او ویډیو جوړ شي یار تاسو په ویډیو باندې ویوز درازي ته لایکس نه لګي د دې دا مطلب خو نه دی چې ته خودکشي طرف ته ورشه هرگز خودکشي د دې حل نه دی ما ته پته ده تاسو په کوم حالت کې وخت تیروئ زه اوس صرف پیرنټس ته زیر سایه چې کوم هغه د چا زیر سایه چې کوم دا ماشومان دي زه هغوی ته مخاطب یم د چا په زیر نګرانۍ کې چې دي ماما چاچا کاکا ماسی مامي خاله پپو مشران وروڼه زه صرف هغوی ته اوس مخاطب یم ګورئ زه تاسو یو خبره کوم دا ماشومان چې کوم دي دی څخه په لاس کې موبایل دی دا موبایل چې دی نو دی دې موبایل باندې د ویسټ هغه ټول طور طریقې او کلچر ګوري د ویسټ هغه او دی پاتې کېږي په ایسټ کې د دی هغه سایکي د دی هغه مینټلیټي ټوله چې کومه ده که نه هغه د مغرب ده پاتې کېږي دی په مشرق کې نو دا سوسایټي دلته دی چې کله د مشرق سوسایټي کې پاتې کېږي نو دی د ځان ایلین ښکاري دی بیا دغه وایي چې یاره په ما باندې څوک پوهېږي نه او زه به څنګه دا وخت تېروم ځکه چې دلته کې د دی هغه سایکي ټوله چې کوم دی نو هغه شا جوړ شه بله خبره درته کوم دی یو انسټنټ ګراټیفیکیشن باندې یو شی غواړي دی چې وایي یاره یو کار په 2 ورځو کې کېږي که نه ماته دې داسې وشي دا د دی مینټلیټي ده دا مایکروویو جنریشن دی دی په منټونو کې هر یو شی غواړي ځکه دا موبایل له لاسه چې کوم دی نه دی ته ډېره زیاته مسله جوړه شوې ده دی ته پته نشي چې دا موبایل به په صحیح طریقه په پروډکټیو طریقه باندې څنګه یوز کړي او تاسو مشران چې کوم یي نو تاسو د ریډیو په زمانه کې لوی شوي یي ستاسو ذهنیت ټول د ریډیو د زمانې دی اوس انسټاګرام دی فیسبوک دی ټویټر دی دی په دې زمانه کې لویږي د دی هغه مینټلیټي هم دغه دې طریقه باندې نه خداره دی سره لږ خود ګزاره کوي دی ته لږ غوږ دی که دی اوتې بوتې وایي نو خیر دی لږ خبره ورته غوږ ورته دی وایي چې موږ ته د څو غوږ کېدي نو امید دی چې زما د دې ویډیو د لاسه به چا نه چاته څه نه څه لاره ښکاره شوي وي خیر دا خو زه دومره علمي خبرې مو ونه کړې خو زه صرف تاسو دا وایم که بیا هم ستاسو په ذهن کې داسې څه سوچ راځي د خودکشۍ والا نو هغه تاسو پلیز که نور هېڅوک هم نه وي که نه نو ما سره ضرور شیر کړئ ښه ما سره شیر کولی د ویډیو ډسکرپشن کې به انشاءالله چې کوم دی زه خپل نمبر هم شیر کړم نو تاسو د هغې نمبر په توسط باندې چې نو ماته اپروچ هم کولی شئ خپل ډېر خیال ساتئ او د الله باندې تمه ساتئ د الله لوی رازق خالق دی ډېره مننه دي الله په امان